علما ذکر کوي د رسول الله مبارک صحابه کرام دي د غزوه بدر موقع ده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی په عشره مبشره کې دی. عشره مبشره هغه صحابه کرام دي چې کوم صحابه کرامو ته په دنیا کې د جنت زیری ملو شوي دي. خبره دین تراله دغه کې یو د حضرت عبدالرحمن ابن عوف وای د بدر په دې میدان کې ولاړم نو وی یو طرف ته مې نظر شو د خپل ښي طرف ته وی یو د 10 کالو ماشوم دی وی چې هغه راته خواته ولاړ دی. نو وی ما چې لږ ساعت تېر شو دی ګس طرف ته مې سوچ وکړه چې یاره دلته کې وی دغه ځای کې د 8 کالو یو ورکوټې ماشوم رانه ولاړ دی. وی زه پریشانه شوم چې یاره دا خو سره د جنگ په دې میدان کې انسان سره خو کم از کم ملګری مضبوط پکاري که نه. ملګری خو چې را سره مضبوط وي دا خو واړه ماشومان دي دی سره به څه کوم. چې لږ ساعت تېر شه که نه وی د یو راله د ښي طرف والا وی د الله سې راله وخوځو چې کاکاجي ما ورته وی چې ها څه چل دی. وی راته وی چې په دې کافرانو په دې لښکر کې ابوجهل پیژني. ما ورته وی چې یو ورته مې وی ته په ابوجهل باندې څه کې. وی ما اورېدلی دي چې زما د محبوب په شان کې داسې خبرې کوي چې هغه نامناسبه دي. ما ته وخو عبدالرحمن ابن عوف وی زه چې کله یا خو مې په دې زړه کې دا وه چې یو ورکوټې ماشوم دی خو چې کله د ده دا خبره مې واورېده که نه وی دا زړه مې نور مضبوط شو چې دا خو د همت او د بهادرۍ یو لوی غر دی. ما ورته وی چې خلک صبر وکړه خو مې درته چې کله را مخامخ شي نو وی چې لږ ساعت تېر شه که نه نو وی دې ګس لاس والا لاس وخوځو چې کاکاجي. ما ورته وی چې څه چل دی. وی ابوجهل پکې کوم یو دی. ما ورته وی چې ابوجهل سره څه کې. وی ما اورېدلی دي چې زما د محبوب په شان کې ګستاخانه خبرې کوي. وی تر هغې پورې به په ارام نه کښېنم تر کومې پورې چې مې دخ لعین جهنم ته نی والرسول. عبدالرحمن ابن عوف وی دا چې دا خبره مې واورېده که نه وی دا زړه مې ډېر زیات خوشحاله شه چې دا خو څه دی دا خو د همت او د حوصلې د بهادرۍ غرونه را سره ولاړ دي. وی چې لږ ساعت تېر شه که نه ابوجهل وی د کافرانو په دې صفونو په منځ کې په سپین اس باندې لګیا دی ګرځي صفونه سموي. وی ما په ګوته باندې اشاره وکړه چې هغه مقامخ په دې سپین اس باندې چې کم سړی سور دی د ابوجهل دی. عبدالرحمن ابن عوف وی زما د دې خولې نه بس دا خبره وتلو چې بس لکه د زمري غونته کې د دې صفونو نه روان شو او د کافرانو د صفونو په منځ کې لګیا ورننوتل او په ابوجهل باندې حمله وکړه. چې په ابوجهل باندې حمله وکړه که نه علما ذکر کوي وایي د ابوجهل چونکې لباس د جنګ اچولی نو دا یو خپۍ لغونته کې زخمي شوه او واړه نو دغه اس ته خو رسېدی شو نه. ابوجهل چې ورته داسې وکتل بې تاسو څوک یې وی تاسو څوک یې ورته وی ای لعینا وی موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان یو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان یو. وی ښه یریږئ نه چې د کافرانو د صفونو په منځ کې سئ د صفونو په منځ کې راځئ او د کافرانو د لښکر په مشر باندې تاسو حمله کوئ. هغوی ورته وایي شاعر ته کمدنه د هغې ترجمه کوي شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت څه ته وایي د شریعت دا ده چې صرف د الله نه یره. رسول خواجه کونین کے عزت پہ کٹ مرنا دا وی شریعت ته. وی ښه ما نه پیژنئ. وی ولې دې نه پیژنو ته ابوجهل لعینې ابوجهل لعینې. وی ښه وی څه مشر کشر نه لرئ. وی مشر زمونږ الله او کشر زمونږ محمد رسول الله. وی یریږئ نه یریږئ نه دا نه وایي چې کافران به درته څه نقصان نه ورسوي. هغوی ورته څه وایي هغوی ورته وایي د یرې تصور خو نه کوو خو لیکن صرف او صرف خفه په دې یو چې د خپل آقا او مولا په شان کې تا دا خبرې کولې چې په هغه ټایم کې مو دنه دا ژبه کټ کړې وې دا ژبه مو دنه کټ کړې وې. نو ګوره یاد ساتئ دغه خبره کول
دا ډېر ګران کار دی، دا ډېره لویه سینه غواړي. ښه دا ډېر لوی زړه غواړي چې د بادشاه په مخ کې یو داسې د یو زورور سړي په مخ کې ته ودرېږې او هغه ته داسې سپور استغه خبره کوي. ښه نن خو زمونږ حال دا دی چې د ظالم په مخ کې ودرېږو که نه نه مونږ ورته ویره دي تاسو دا چې څه کوئ ښه کوئ دی له دغسې پکار دی، دی سره همداسې پکار دي. حالانکې د ظالم په ملګرتیا کې خبره کول دا هغه سره په دې ظلم کې شراکت داري ده. ښه خبره مو دین ته راله. ښه جي نو معاذ او معاوض دواړه شهیدان شوي وو که نه؟ شهادت کړی شو نه. ابو جهل چې کوم دی نو هغه یې زخمي کو د اس نه راپرېوتو، د اس نه راپرېوته بیا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی قتل کړی دی.